بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور نن به خبرې کوو په دغه موضوع باندې چې په کوم زمونږ په تحصیل تنګي باندې یا پټرول ډسټرکټ چارسرا باندې د امن او امان چې کوم صورتحال دی د ودول چې بګړتي صورتحال دی په هغې حواله باندې خبرې کوو. ما سره په سټوډیو کې موجود دی محمود جان مرزي صاحب. محمود جان مرزي صاحب سره په دغه باندې خبرې کوو. څه وجې کېدای شي چې تاسو ګورئ دغه حالات نن سبا ګورئ ډېر نږدې دغه تورنځو کې دا واقعه راغله چې یو درې ډېر ښه ځوانان چې دوی په هغې کې قتل کړي شو ډېر بېدردۍ سره ورسره هغې نه بعد بیا د همهغه مارکېټ سره نږدې د هغې مارکېټ په زه د ووایم چې کوم چوکیدار و هغه هم په چړو باندې ووژلی شو. تقریبا په چړو باندې زخمي کړی شو. د وژلو هغه بلکل په هغه باندې خپله واسه کړې ده د وژلو لپاره. نو څه ګورئ تاسو حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي، څه وایئ؟ ډېره مننه صدیق خان. یقینا چې په چارسده کې حالات بالکل خراب دي. په چارسده کې نه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې او که ګورو نو په ټول پاکستان کې حالات او د امن امان حالات چې کوم دي هغه ډېر زیات خراب شوي دي. د ټولو نه لویه وجه چې کومه ماته ښکاري نو هغه خو دا ده چې زموږ ځوان کل کې د برداشت هغه ماده ډېر حده پورې کمه شوې ده. د موبایل استعمال هم په دې کې کیدی شي او په دې کې نور هم ګڼ وجوهات کیدی شي. نو پکار دا ده چې زموږ تعلیمي ادارې کوم دي، زموږ منبر دی، زموږ محراب دی چې دغه خپل کردار ادا کی. زموږ د مور پلار او د والدینو د معاشرې هم دغه ذمهواري ده چې هغه په دغه خلکو باندې نظر واچي. بل د ټولو نه غټه وجه چې په دې کې ماته کومه ښکاري هغه دا ده چې زموږ خواهشات ډېر زیات شوي دي. دومره زیات خواهشات دي چې مونږ هغه مخکینی ژوند چې کوم زموږ مشرانو تېرو هغه تقریبا مونږ پرېښی دی او مونږ د موټر په چکر کې وو، د آیفون په چکر کې وو، بالکل او دغه طرف ته تګ دی. نو د هغې په وجه باندې بیا چې یو کس یو ځوان ته هغه پیسې نه رسي یا جیب خرچ نه رسي یا دغه څیزونه چې کوم هغه حاصلول غواړي هغه نه رسي، نو بیا د هغې دپاره دغه غلطې لارې استعمالي او په دغه غلطو لارو ځي. نو پکار دا ده چې خپل مشران په خپلو وړو باندې نظر وساتي. دغه به ډېره ښه وي. بالکل محمود صاحب، که تاسو دغه خبره بالکل کوئ، ستاسو مطلب هم دا دی چې کوم د علاقې نور امن او امان چونکې دغې څخه خرابېږي څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې خلکو ته ځوانانو ته بیا هغه خرچې چې دي هغه نه رسي. دې کې د بېروزګارۍ هم زما په خیال چې لاس ته څه وایي په دې باندې؟ بالکل د بېروزګارۍ لاس پکې خامخا شته. خو دغه زه به په سرکار باندې دغه څیز واړوم چې زمونږ کسان چې کوم دي، زمونږ طالب علمان چې کوم دي هغه خو سبق وي، ډیګرۍ حاصلې کړي، خو بیا هغوی سره د کار روزګار دپاره څه مسله نه وي. لکه پکار ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته لاړ شي. نو که یو کس فرض که هغه ته نوکري میلاویږي هم نه یا میلاویږي که ځکه میلاوېدی هم نه شي. په پاکستان کې دونه نوکرۍ شته نه چې هغه دې ټولو خلکو ته میلو شي. نو پکار دا ده چې دغه خلک ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته هم لاړ شي چې د هغه ځای نه فارغېږي چې بیا چېرته مستري وي، چېرته نور څه کارونه کولی شي. نو بېروزګارۍ پکې بالکل لاس شته. او بېروزګاري خو یو داسې څیز دی چې هغه خو هغه خالی دماغ چې کوم دی هغه د شیطان کور وي. نو چې کله تا سره څه کار نه نو بیا به خامخا څه شیطاني حرکت کوي. نو شیطاني حرکت نه بیا معاشرې ته نقصان دی، زمونږ چارپیرچر ته نقصان دی. او هغه نقصان یوازې دا نه دی چې صرف دغه کور ته نقصان دی، دغه ګاونډ ته نقصان دی، دغه معاشرې ته نقصان دی. دغه نوم چې کوم د پاکستان دی یا د پښتنو دی هغه په یو غلط انداز ځي. نو پکار دا چې دغه ټول خلک په دغه باندې هم سوچ وکړي. دې ته هم مونږ نظر وګورو واچو دغې باندې چې کوم تنګي سره دغه واقع د تنګي شو په تورنځو کې دغه یو واقع شو چې تنګي ځوانانو پکې بیا ورپسې دغه چوکیدار واقع شوه. دلته کې نور هم داسې واقعات شوي د غراغلتۍ دغه ډکیتۍ چې کوم دي هغه هم په دلته کې ډېر زیاتې شوي دي. څه په سکرین باندې راغلي څه نه دي راغلي. نو دې قسمه څیزونو کې پولیس په څنګه کردار ادا کوي؟ خلکو د پولیس او د دغې ادارو نه چې دی هغه باروسه چې دا پاسېدلې ده. نو آیا څنګه به خلک اعتماد کوي پولیس باندې؟ به څنګه اعتماد کوي؟ د عوام به څنګه درته یاره په تورنځو کې چې د تنګي دا کم ځوانان دغه شوي تقریبا ټول خلک په هغوی باندې ډېر زیات خفه دي. ځکه چې ځوانانو د چا میاشت شوی و واده، د چا 2 میاشتې شوی و د واده، او د چا بس یو ماشومه بچنګی وه. نو خلک خو په هغې باندې ډېر زیات خفه دي. بلکې د مونږ د تنګي د دوکان دا خبره وکړو نو یقینا چې دغلته یو غریب څوکیدار او هغه څوکیدار صرف د خپلو بچو دپاره د یو نوړی روټۍ پیدا کولو دپاره
هغه دغه څوکیداری کوله، حالانکه د جمی د دومره اوږده شپه څوک په دومره کمو پیسو باندې نه، خدا د غربت هغه نښی چې هغه وي. نو په دغه باندې خلک ډیر زیات خفه دي. په دغه کې د پولیس کردار ته که موږ ګورو نو یو طرف ته خو بالکل د ریاست ذمہواري ده چې خلکو له تحفظ ورکړي، خو دلته زموږ ریاست چې کوم دی هغه ډیر حده پورې ناکامه دي. زموږ که وګورو نو په ټوله ضلع چارسده کې تقریبا 22 لاک آبادي ده، او د دې 22 لاک آبادۍ دپاره صرف 1900 پولیس اهلکار دي. اوس په دغه 1900 کې څه د ډي پي او په دفتر کې دي، څه د ډي اس پي ګانو په دفترونو کې دي، څه په تاڼو کې دننه وي، او څه د سپیشل ډیوټي وي اکثر دغه کې وي، یا د ایم پی ای او ایم ان ای او د دغه خلکو په حجرو کې وي، یا که څوک وزیر او مشیر راځي د هغه دپاره ځان له مثلا ټوټل چې راغونډ کې نو زما په خیال چې 1900 داسې پولیس اهلکار دي. په یو پولیس اهلکار باندې تقریبا 2 لکه کسانو د امن نو 2 لکه کسان به یو کس څنګه کنټرول کوي. دا یو سوال دی. پکار ده چې حکومت په دې طرف ته پاملرنه وکړي. یو خو د دوی سره چې کوم وسله ده هغه شانتي نه ده، کوم چې هغوی مخامخ کم خلک راځي هغوی سره ډېره زیاته مضبوطه وسله ده. نو چې یو د وسلو دغه مسله ورته وکړي 2024 نه د پولیس برتۍ نه دي شوي، په دې کې ډېر شهیدان شو. دغه یو مسله ده چې ډېر کمی په هغې کې هم راغی، څه پکې ریټایر شو، دغه کې هم کمی راغی. نو د پولیس کردار اهم دی، خو پولیس سره پکار دا چې عام ولس خپل حفاظت په خپل وکړي، خپل بچي د ناوخته ګرځېدو نه او د دې څیزونو نه بچ وساتي. دې کې ممتاز صاحب دا هم وایي سیاسي او سماجي خلک چې کوم دي یا عام عوام چې کوم دي څنګه به دې کې خپل کردار ادا کوي. که زه وګورو خپله باندې نظر واچوم نو چې پولیس موږ سره کم دي، په 1100 پولیس باندې یا 1100 پولیس باندې په دومره غټ ډسټرکټ باندې هېڅ هم نه کېږي. نو څنګه به د خلکو تحفظ په خپله باندې موږ زه وایم چې هر سړی به خپله باندې خپل ځان بچ کوي، ځان ته حفاظت وکړي. نو څنګه به کوي عوام به څنګه ځان حفاظت کوي؟ یاره په دې کې خو د ټولو نه اول کار چې کوم دی هغه د ریاست دی. موږ مخکې مو بیا هم وایو، خو دا یوازې ریاست نشي کولی. پکار دا ده چې په دې کې د جومات امام خپل کردار ادا کړي. پکار دا ده چې په دې کې سیاستدان چې کوم دی هغه خپل کردار ادا کړي. په دې کې پکار ده چې سکولو، مدرسه، سکولو، کالج دغه خپل کردار ادا کړي. زموږ د عام ماشوم چې کوم دی یا ځوان چې کوم دی هغه زیاتره دغه نشو طرف ته ځي. نو دغه نشو طرف ته د هغوی تک چې کوم دی دغه هم زیات خطرناک دی. نو په متفقه طور باندې به تاسیس کېږي. که موږ یوازې ریاست ته پرېږدو نو په دغې باندې هم نه کېږي، او که موږ یوازې معاشرې ته پرېږدو نو په دغې باندې هم نه کېږي. خو ریاست، معاشره، مدرسه، جومات، سکول او زمونږ هغه حجرې چې کوم دي کې به کردار ادا کوي، او بل دغه ځوانانو له به یو روزګار پیدا کوي، یو مشغولتیا به ولې پیدا کوي. نو د هغې نه پس به دغه څیزونه ټیک کېږي. نه زما نه دی خیال چې دغه څیزونه ټیک کېدو ته دا خو وایي تاسو څه نظر ساتئ په دې باندې؟ نور پلار له پکار دی چې خپل ماشومان د دغې ناوخته ګرځېدو سره د دغې شارټکټ لارې نه وساتي. ځکه چې که موږ وګورو زیاتره غلطۍ چې کوم کېږي د ډکیتۍ چې کوم کېږي، څنګه تاسو په لومړنۍ خبرو کې وویل چې هغوی سره هغه خرچه چې د جیب هغه ختمه شي، هغه ورته نه شي رسېدی. دغه د 2-3 لکو په موبایل ساتل، ګاډي ساتل. نو څه ګڼې مور پلار پکې خپل کردار څومره ادا کولی؟ موږ که ګورو نو زموږ په ورځو هم دا حادثات کېږي او دا مسلې جوړېږي. خو اکثر مسلې چې کومې دي هغه د شپې راځي. لکه که تاسو د هغې 3 کسانو د قتل خبره ګورئ نو دغه هم د تیاره کې شوې ده، او که بیا دلته د دکان د خبره ګورئ دا هم تیاره کې شوې ده. اوس په دې تیاره کې دغه خلک د کور نه راوتي دي. نو چې د کور نه راوتي نو د مور پلار نه راوتي دي که نه. نو مور پلار د ده نه دا تپوس ولې نه کوي چې ته دې وخته پورې بهر ولې ګرځې، څه له وتې وي. نو پکار دا ده چې مور پلار په دغې ماشومانو باندې، په خپلو دغه بچو باندې، یا یو ښځه د خپل خاوند ته ووایي که هغه ناوخته وځي ته څه له وځې. نو پکار دا ده چې د دغه کور نه د هغه بندیز په هغه ولګي. هله به دا مسلې ټیک کېږي. بل دا دی چې زموږ یو ځوان به وي، هغه سره به د 50,000 د 60,000 او یا 80,000 روپو موبایل په لاس کې. دغه مور له پکار دي، دغه پلار له پکار دي، دغه مشر ورور له پکار دي، تره له پکار دي، ماما له پکار دي چې هغه د دې نه دا تپوس وکړي چې دا څیز د کوم ځای نه تا سره راغی، ستا د پیسو وسیله کومه یوه ده. نو کله چې زموږ کور په دې خاموش شي نو بهر به دا غوبلې خامخا کېږي. صحیح شو، بالکل ډېر مهرباني محمد صاحب د وخت راکولو. همداسې دا موږ پلار له پکار دي چې په دې خپلو ماشومانو باندې، ځوانانو باندې، دغه بچو باندې نظر وساتي. ځکه نن سبا چې کوم حالات دي دغه
د ډکیتۍ سره سره د نور هم ډېر واقعات چې مخې ته راځي کوشش کوي موږ پلار له پکار دي په خپلو کشرانو باندې نظر وساتي کوم مشران وروڼه چې دي هغوی ته هم پکار دي چې د خپلو کشرانو چې دي هغه خیال وساتي او دغه خلک چې دا په خپلو کنټرول کړي نو امید لرو چې دغه خلک کنټرول شي دغه قسمه مسلې چې ده دا به بیا مخې ته راځي انشاءالله بیا به راځو داسې تاسو سره چې کومې مالکې کېږي همیشه تاسو بیا هم راولو د نوې مالکې پورې اجازت راکړئ تل الله امان